أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون خوشحال شو المخلفون رست پاتکړه شوی پس شی باندې بمقعدهم منا بقعودهم خوشحال شو پکې ناستو خپلو باندې د غزوې د تبوک نام خلاف رسول الله خلف رسول الله رست رسول الله صلى الله عليه وسلم زکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه د تبوک تلاړه او دا منافقان لا نړو نو دی په ناسته باندې خوشاله شو وکره رب کریم فرمای بدګنی دی ان یجاهدوا دا چې جهاد وکړي دی بیا اموالهم مالونو خپل سره وانفسهم او په نفسونو خپل سره دا بدګنی مؤمن چې دی په نتلو د جهاد باندې خفي او منافق چې دی دا خوشاله وي فی سبیل الله پلار د الله کې دا خلا پرې د چې جهاد بدګنی نور خلق هم دا د جهاد نه منع کوي رب کریم فرمایي وقالو وای دا منافقان نور خلق لرا لا تنفروا موزی تاسو په جهاد کې فی الحر په ګرمه کې ځکه چې غزوه د تبوک په ګرمه کې راغلی و رب کریم جواب کې قلت ورته وای دی منافقانو ته نار جهنم اور د جهنم چې د شد ډیر سخت دی حرن د جهت د ګرمه د دینا اغه سره وسکوي اور د جهنم سره سکوي زوس خمزان بچ کو دا غینه بچ کې دی شینا لو كانوا يفقهون کاش چې پوی دی دا منافقان لما خالفون هرگز به مخالفت نه کړي یا لو كانوا يفقهون کچره پوی دی دا منافقان په فضایل د جهاد باندې په فضایل د جهاد باندې لما خالفو دی به مخالفت نه کړي د جهاد رب کریم فرمای نو دی بس کول غریب پورې خاندله غریب صحابه کرام نو فلیضحکوا پس باید دی چې دی وخاندي قلیلا لګه ولیبکو باید دی چې وجاړي کثیرا ډیرا کله منافقانو سره ولګي نو فلیضحکوا قلیلا باید دی چې وخاندي لګ په دې دنیا کې ولیبکو کثیرا نو وبجاړي په دنیا کې کثیرا ډیرا فی الاخره کعام شنو فلیضحکوا قلیلا منا دی خلقو ته پکار دی چې لګو خاندي ولیبکو کثیرا ډیر دی وجاړي یو ورځ صحابه کرام خپلو کې وخاندله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم طبیعت خراب شو نو صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله تاسو ولونه خاندل رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ویل چې اسرافیل علیه السلام ته ګورم شپېلې باندې خلای خیدم او د رب کریم امر ته منتظر دی چې شپېلې وهي دا دنیا ختم شي نو ماته څنګه خندا راشي نو دا بړق خاندیدل هم را ناروا دي ځکه چې دې سره قسوت قلبي راځي د انسان زړه سختیږي نو ولیبکو کثیرا باید دی چې وجاړي دا خلق ډیرا جزان دا جزا دا بما په سبب دا غزکانو چې ودي یکسبونکم کسب کولو د منافقتنا فإن رجعك الله پس کچره واپس کی تعالی را یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بری تعالی د غزوی د تبوک نا په دې آیات کې وایي چې دا منافقان په سخت ګرمه کې تاسو سره غزوی د تبوک تلا نړل دینه بعد چې کوم غزا راځي مې پرې دی ځکه چې مخکې راځي شی او په ناسته باندې او دې منافقانو ته داسې پیغور ورکړي چې زې کورونو کې کینه یا غزنانو سره ماشومان سره زې لار شاغي سره کینه فإن رجعك الله پس کچره واپس کی تعالی ربری تعالی د غزوه د تبوک نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الى طائفه یوډلی تمنهم د منافقانونا فاستاذنوک پس دی بیا اجازت غوښتو د منافقانو ستانه للخروج د پاره د وتلو رست د تبوک نه بل غزا ته د وتلو اجازت غوښتلو فقل پس تورته لهم دی منافقانو ته لن تخرجوا هرگز موزی تاسو معي ما سرا ابدا الابد پورې ځکه چې غزوه د تبوک ته لانړی بس نور ما سره مزیا ولن تقاتلوا هرگز جنگ مکوي معي په معیت زما یعنی په ملګرتیا زما عدوون د دشمن زما سره تاسو نور مونږ نه پریدو قتال ته ولې وجدادا انکم یقینا تاسو چې منافقانو رضیتم راضی شوي بالقعود په ناسته باندې اول مره په اول ځل کې چې د غزوې د تبوک نه
یعنی پاتې شئ تاسو فقعدوا پس کینئ د جهاد نه مع الخالفین سره د رسته پاتې کیدونکي یعنی مع النساء والصبیان زنانو سره کینئ ماشومانو سره کینئ رب کریم فرمای ولا تصلي مزد جنازی مکوا على احد پیو کس باندې منهم د منافقانو مات چې مرشي ابدا ابد الابد پورې ولا تقم مودريګا على قبره په قبر د منافق باندې د مؤمن په قبر ودرېګا دعا د پاره انهم یقینا د منافقان چې کفروا کفر کړي دي بالله په الله باندې او رسوله او پر رسول د الله باندې په سر فپټا وما تومن شوی دي وهم حال دار دي چې دي فاسقون فسق کون کې یعنی خارجون عن حد الايمان خارج دي د حد ایمان ولا تعجبك تعجب کې دي نه چې تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عام خلق لرا اموالهم مالون د منافقانو چې خسته خسته بنگلې دي خسته خسته کارخانې دي دا موټر دي د تعجب کې نه چې تاسو لرا او اولادهم او زیاتوالی د اولاد دي دا د تعجب کې نه چې تاسو لرا انما یقین خبر دادا یرید الله اراده لري بری تعالی ان يعذبهم دا چې عذاب ورکی دی لره بها په دغه مالونو باندې صرف په جمع کول کیا صدقات پکې نه کیا او بها په دغه مالونو په اولاد باندې اولاد وصرف سکول ته لګي او دین ته نه برابر یا مدرسې ته نه لګي په دنیا په دنیا کې عذاب ورکې یو چپه به پراشي دا مال به ختم شي اولاد به مړ شي دی و بیا خفي وتزهق او اراده کړي به باری تعالی چې وزي د دې خبرې چې وزي انفسهم من روحون د دې منافقانو وهم حال دا چې وی دي کافرون کفر کوونکې واذا انزلت کله چې نازل کړي شي سوره یو سوره و امروا فيها مقدر ده امروا فيها عمر کړي شي په دې صورت کې ان امنو د دې خبرې چې ایمان وروړي بالله په الله باندې وجاهدوا جهاد وکیا مع رسوله سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کله چې د سوشي چې جهاد وکي د سکه د منافقان استاذنک اجازه غواړي لتان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوق اولو الطول خوندان د مالدار منهم د منافقانو پناست باندې د مالدار منافقان به اجازه غواړي د تانه د نتلو د جهاد وقالوا واذا منافقان زرنا پریدای مونږ لره نکون چې شو مونږه مال قائدین سره د پاتې کیدونکو فی رحالهم چې په کورونو کې ناست بغیر عذر بغیر د وزرنا چې زنانه د ماشومان دي رضو راضی شوی دا منافقان بیان یکونو دا چشیدی مع الخوالف سره د رست پاتې کیدونکي چې ماشومان دي او زنانه دي دا ډیر خزونق قوم دي دا خزونق سړی چې په خزو کې ډیر خوشاله وي نو دا عدد د منافقانو دي وطبع مهر لګول شوی دی علی قلوبهم پزړونو د دې باندې فهم پس دي چې لا يفقهون نه پويږي دي په سبانه په فضایل د جهاد باندې لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين واكسان امنوا چې ایمان راوړل دي معهود سره جهادونه کوي باموالهم په مالونو خپل سره او انفسهم په نفسونو خپل سره اولئک دغه کسان چې دا چې ایمان راوړل دي جهاد کوي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره یا عام مجاهدین چې دي لهم دي د پر الخيرات الحسنات حسنات یعنی منافع الدارین د دوه دنیا نفدا په دغه دنیا کې الخيرات منه خېګنی دي منه غنایم دي غنیمتونه دي په هغه دنیا کې خصوصي حوري دي اولئک دغه کسان چې هم المفلحون هم دي کامیاب دي عد الله تعالی بری تعالی لهم دي مجاهدین ته جنات جنتون تجری چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې دا غینه ولې سلور قسم ولې خالدین همیشه به دي فيها په جنت کې ذالک د دخول د جنت الفوز کامیابی دا العظیم لیا